زما جي اول خو ستاسو ډېره مهرباني د میډیا ټول ملګرو چې تاسو راغلي او موږ مې مبارکه ده. زما واجد نوم دی، نړۍ ولې سره تعلق ساتم. د یو آزاد حیثیت سره مې الیکشن د تحصیل په سطحه باندې راو کړی دی او د بزنس کمیونټي سره مې تعلق دی، په خپله باندې بزنس مین یم. د کرونا وبا لکه داسې یو وبا ده چې یو ډېر پټ دښمن دی، هغه په نظر باندې نه راځي. انکار دې کولی نه شي ځکه چې په یو علاقه کې وبا راشي نو د هغې خو داسې وي چې یو علاقې سره تعلق ساتي. دا خو په ټوله دنیا کې وبا ده، نو چې کله ټوله دنیا ودرېدلې ده نو دې څه حقیقت شته دی. د بده مرغه زموږ مصیبت دا دی چې کابل زیم او بل دی، هغه څیز په حیثیت مسلمان زموږ دا عقیدې چې مرګ بس په یو نیټه باندې دی، نو د هغه څیز موږ قبلو نه ډېر قبلو زموږ تیار نه. نن کې اوس چې دا کوم څیز د لاکډاون نه بعد د کرونا په شکل کې څومره په تیزۍ سره خپور شو او زموږ په علاقه کې داسې پور نه شي چې د هغه په د کرونا نه یو مړی نه شي وي او د هغه سره به یو تعلق نه وي، د چا رشته دار، د چا دوست، د چا څیز، نو دا څیز شته دی انکار نه شي کېدی. احتیاطي تدابیر اول د ټول نه اول زه به ځان یاد کوم چې موږ دومره کیر نه کوو، خو پکار ده چې موږ کیر وکړو او داسې یو کیر وکړو چې کوم یو کس ته کرونا وشي نو هغه له کم از کم دا یو خبره پکار وي چې هغه په خپل کوره پورې محدود شي، یو کمرې پورې محدود شي، کوره پورې نه چې یو کمرې پورې محدود شي، ځان کوارنټاین کړي. او د هغې نه علاوه موږ له پکار دي چې هغه کم سے کم د رش والا ځایونو ته لکه د دې نه ډېر زیات احتیاط کول پکار دي. په بازارونو کې خاص رش دي، جوماتونه دي، الله آباد لري، هغه خو خدای پاک آباد لري، خو په هغې کې بې احتیاط پکار دی. کوم چې حکومت لکه د هغې لپاره یو احتیاطي تدابیر یو SOP دغه کړې ده، تیاره کړې ده، په هغې باندې عمل کول پکار دي. د دې نه هټ کر د کرونا چې کوم څیز دی لکه دا یو مذاق نه دی، لکه دا یو حقیقت دی او د دې سره ګپ لګول ډېر پکار دی. دې نه ځان بچ ساتل انتهایي ضروري دي. حکومت وایي چې هېڅ ډر نه نه هېڅ لړ نه دی، خو موږ ته مولوي صاحب وایي چې نه، د دې نه سوال دا کولو چې د الله نه معافي غوښتل پکار دي. نو الله نه معافي وغواړو چې یاره الله پاک دې خصوصا مسلمانان دې وبا نه خلاص کړي، عموما دې الله ټول انسانیت د دې نه خلاص کړي.